بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يصل إلههم كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. علماء کرامو در عبدالالحاد درسونه روان دي. اوس پورې منګه تقریبا 42 تنقیحات ویل. منګه نن زمنګ د درس خلاصه او عنوان چې دی هغه د مغربي اقوام نه بزان خبرو. جدید الحاد د کم ځنه پیدا شوی د مولسبانو دا د مغرب نه راغلی د چرته یورپ نه. جدید الحاد یو قدیم الحاد یو جدید الحاد دی. قدیم الحاد چو دا انفرادي وسو انفرادي او د نرسته مادي وسایل نو د یو سړي به یو انفرادي سوال لاغو ذهن کې ایخ کې نه هغه د علماء کرام په هغه وخت کې جواب وکړو هغه به مسله ختم شوه. لکه هغه یو کس وکنه په هغه وخت کې په خیر القرون په زمانہ کې اعتراض وکړو. 3 سوالات دی د دې جوابات دی والے مسلمان را کی علم ورته راپاسې دوی جوابات دی وایا وای د الله نه خاص دي انفرادي سوالات دی د الله نه خاص دي. دویم نمبردار چې الله اوس په دې موجوده وخت کې څه کوي. دریم نمبردار چې الله چاته ګوري کوم اړخ ته ګوري ما ته ګوري تا ته ګوري سیارې ته ګوري چرته ګوري. هغه مرته ویل د دې هډیر آسان دغه دي جوابات دي خو ته نه پويږي وای څنګه وای ته شمارلو کا د 11 نه 10 نه شمارل شروع کا 10 بیا 9 بیا 8 7 6 5 4 3 2 1 نه خاصه دي اسم نشتا اسوک دي اسوک هم نشته د الله نه علاوه هم څوک نشته. د هرې سره بیا جواب نو وای الله چاته ګوري شمه بلکړوي د اوس چاته ګوري د خور اړخ ته ګوري. د عقلي دلایل په بیان ته ته مرته ویلي کنه دا ټول کتاب موږ د پر الله عقلي دلایل ګرځولې دي خو چې تنه تاسو کی فهم او په طریقه باندې پويږي. خزه وای د دریم سوال جواب غورا کنه الله اوس دی وخت کې څه کوي وای ته سائل او ته په کرسي ناس نه ته بکار دی چې ته سائل ته ودرېږو زستا په کرسي کینم. خزه وای کینا هغه ودرو وای الله سو سوال وکا وای الله څه کوي وای الله دا وګړه ته کرسي نه پاسه ولي زه د کرسي د پاسه کینه ولم. بس دا غسړي هغه جوابات ختم شو. دا سي ګڼه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک رضی چې دا هغه د هری سره مناظره وا او لیټ راغی ولی امام صاحب ته د وخت پابندی نه کېدون لوی شخصیت و یاره را روانو مو بس کشته نه و بس یو ونه را پریوته واره شو بس کشته ته جوړه شو بس هغه غنټه نیمه لګی زراله نو هغه خندل و عجیب انساني د دون لوی هستی او دون د علم سمندر ولی لکه شاعرانو سویل دي لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفه. د امام صاحب په شان شخصیت په بیا په مجتهدینو کې د فقاهت ته څوک نه رسیږي. دا ځان له موضوع ده. اول من دون علم الشریعه ورتبه ابوابا دا د چا خصوصیت ده دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو امام صاحب ورته چې خود به خود بس دا کټ شو نه ورته ته دومره غټ امام او داسې غیر معقولی خبره کې ورته غیر معقول خبره هوته کې دا دونه کائنات خود به خود څنګه پیدا شو. هغه داسې به قدیم الحاد داسو چې دی به انفرادي سوالاتو. نن سبا چې کوم جدید الحاد دی نو دا نه رسته پس مدن رسته مادي وسایل دي. دا جدید الحاد پیدا شوی د کم زینه دی دا د مغرب نه پیدا شوی دی دا د مغربي معاشره نه پیدا شوی د دې غنو جوهات دي را روان دي رسته درسونو کې. موږ باول دا پیژنو چې په مغربي قوم باندې تاریخي سو ادوار تیر شوی 3 ادوار په تیر شوی دي. سو 3 ادوار په دوی باندې یو عهد قدیم دی یو نشاط ثانی دی دریم نمبر عهد جدید دی. عهد قدیم دا ټول کتاب کې موجود صرف خلاصې ل بیانوم. عهد قدیم د 15مې صدۍ پورې قبل از تاریخ نواله د 15مې صدۍ پورې دا اوس 200 کاله مخکې دی پورې عهد قدیم کېږي. په دې کې سعودي کې مذهب غالب وو. دا جدید الحاد پکې نو دا څومره هیومنزم سوشلیزم کمونیزم لیبرلیزم دا څومره مارکسیزم دارونیت
دا څومره فلسفې چې دغه وخت کې نه وي بس مذهب ته غلبه وه چا به چې سر پورته کو سر به یې ترې وخه دې ته کو به دی به اعتراض کوي وایي مذهب وایي ډېر ساينسدانان څه کړي دي پانسي کړي دي تکړي دي موږ ویلې اسلام نه دی هغه عیسایت کړي خود ساخته مذهب وو موږ وایو چې اسلام یو ساينسدان پانسي کړي هیڅ کله دا نه شوي نو د دوی چې عهد قدیم پورې دویم دغه چې دی دویم دور هغه د 15مې صدۍ نه واله تر د 1900 پورې د 19مې صدۍ د وسطه پورې دي ته نشاط ثانیه ویل کېږي په دې کې دا فتنې دغه شورې سر راپورته کول شروع مارټن لوتر پکې تحریک شروع کو تحریک اصلاح په نوم باندې چې هر سړی ته د مذهب د ازادۍ اختیار دی هر سړی د بایبل مطالعه کولی شي دوی به بایبل چاته نه پرېغوستو پادریانو چې مطالعه وکړي تعلیم نه محرومه ساتلی نو دې کې دې فلسفو سر راوچت کو د 1900 نه واله اوسه پورې عهد جدید دی څه دی عهد دا درې ادوار دي بیا به دې کې فلسفي دي جدیدیت دی ماډرنزم فلسفه پکې راوته او د بله فلسفه چې راوته د پوسټ ماډرنزم فلسفه دا اوس نوې خبرې دي هغه زړې خبرې مبادیاتو نه واوړېدو اوس موږ مغرب قوم ته ور واوړېدو اوس به دا خبر یاد ساتئ پوسټ ماډرنزم څه ته وایي او جدیدیت څه ته وایي دا را روان دي خو دا خبرې به غټې غټې خبرې به ذهن کې ستاسو وي پوسټ ماډرنزم فلسفه دا د 2000 نه وروسته شروع شوې دا 22 کاله وشو دی وایي دا فلسفې هم یو اصول لري هیومنزم اصول لري سیکولرزم اصول لري لیبرالزم اصول لري مذهب هم اصول لري کنه وای مذهب هم اصول لري فلسفه هم اصول لري دواړه ختم کا پوسټ ماډرنزم څه چې دی خوخه ویا کو کیف شاو څه چې اضافات کل حیاو ففعل ما شئت اوس حیا لاړ او څه چې خوخه ده در پرون په چرچ کې په امریکا کې چرچ کې د هم جنسه پرستۍ د هلکانو د یو هلک د بل هلک سره او نکاح تړل کېدله پادري نکاح تړله خدای پې عذاب راوستو ټول سره د پادري خدای وسوځول اوس الله خدای خپل زور ښیي تاسو چې غیر فطري کارونه کوئ غیر فطري مذهب باندې تاسو روان استئ ولې الحمدلله زمونږ په معاشره کې خو د څوک داسې قانون پاس کړي چې موږ ورسره څه کوو بیا الحمدلله دلته مذهب ته غلبه ده ولې کوم کامل مذهب موجود دی هغوی سره کامل مذهب نشته دی چې دی هم جنس پرستانو ته جواب ورکړي رچرډ ډاکن اعتراض وکړو په پادري باندې د سره ورته جواب نه دا څونه فلسفه چې دي میکاولی تیر شوی دی کارلر مارکس دا چې څونه فلسفه د دوی تیر شوي دوی به پادریانو اعتراضات وکړو ما درته ویلو که نه مارټن لوتر سل اعتراضات وکړو په چرچ ورله ځوړن کوي د دې جواب مال راکړه یو سره جواب نه یو مسلمان فلسفي خو دې په ما اعتراض وکړي چې جواب ورکوم که نه ورکوم مسلمان فلسفي د قرآن نه خبر دی د اسلام نه خبر دی د اسلام د اصول نه خبر دی موږ سره خود ساخته مذهب نه دی موږ سره کامل مذهب موجود دی موږ سره فطري مذهب موجود دی الحمدلله مولوي صاحبانو نو اوس به عبارت شروع کړو تاسو ته ما صرف خلاصه بیان کړه خو دا درسونه مولوي صاحبانو ګوره ډېره هم درسونه دي که دې له تاسو هسې اخوا دې خوا په نظر سره ګورئ خو هېڅ فایدې درته نه کېږي دا په دله ته توجه په نظر سره وکړئ چې بهی دا فلسفه زه زده کړمه چې زه به تحلیل څنګه جواب ورکوم اوس موږ د نن درس نه زموږ څه شروع شوله مولوي صاحبانو موږ د یورپي قوم به تاسو به د هغوی تاریخ وپېژنئ په هغوی کې دا کومې فلسفې چې دي دا به وپېژنئ ډېر هم درس دی مولوي صاحبانو که یادوئ خپله خوښ هم ده که نه یادوئ هغه ستاسو خو زما خپل وس دا دی چې زه تاسو ته بیان کړم مولوي صاحب عبارت شروع کړه نه عهد قدیم نشاط ثانیه او عهد جدید وضاحت دې نه شروع کړه لږ تیز وایه چې اواز دلته راځي د عهد قدیم نشاط ثانیه او عهد جدید وضاحت د یورپي اقوام تاریخ په درې ادوار باندې مشتمل دی اول عهد قدیم کوم چې قبل از تاریخ نه شروع شوی دی او د قرون وسطی د آخري قرون وسطا د آخري صدۍ پورې زمانې ته عهد قدیم وایي دا عهد د 15مې صدۍ زمانه ده د دې عهد خصوصیت دا دی دا به د ناورمه مولوي صاحبانو ګوره د دې خصوصیت دا دی چې په دې عهد کې مذهب ته غلبه حاصله وه که هغه کوم هر رقم مذهب چې وو که هغه قدیم یوناني مذهب وو او که هغه رومي بت پرستانه مذهب وو او که هغه څه شی مولوي صاحبانو یهودي مذهب وو که عیسایي مذهب وو څه وه هغوی ته غلبه دا د یورپي قوم خبره کوم موږ چې اوس هم مذهب ته غلبه حاصله ده الحمدلله موږ پې فخر کوو چې کامل دین موږ سره موجود دی د 15مې صدۍ نه واخله د 15مې صدۍ د وسطه پورې یعنې 1900 پورې زمانې ته څه ویلی کېږي نشاط ثانیه وایي دا زمانه د هیومنزم ابتدا زمانه اے مولوي صاحبانو دلته هیومنزم انسان پرستی د هیومنزم څه ته وایي انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی دا مو اورېدلي که نه هم دی اورېدلي دا به تاسو اورېدلي وایي اول انسانیت د انسانیت د ټول نه دا د دې فلسفې په بنیاد باندې وایي مطلب یې دا دی چې خدای نشته دی نعوذ بالله بس دا انسان د ټولو نه بس اوچت دی زه مخکې ځه په دې دور کې په مغربي قوم کې بیداری پیدا شوه
د نشاد نه مخکې په مغربي معاشره کې مذهب ته یو مقام حاصل او په کوم چې د الله وحي او د قیامت تصور موجود و د نشاد ثاني نه وروسته په مغربي فکر باندې د انساني عقل او الحاد او د ساینس غلبه راغله چې تر نن زمانې پورې نن پورې جاری ده او زمونږ مسلمانانو کې نن راننوته او مسلمانانو کې راننوتلو لس وجوهات موږ ذکر کړي دي مولوي صاحبانو یو پکې دا تعلیمي ادارې دي ستا د مغرب په طرز چې کومې تعلیمي ادارو کې ته بچو اچې په انګریزي نظام کې ته دوی به درته ګډ مارننګ او ګډ افټرنون او پلانکې ما ته یې ویلي ستا بچی به ټول په انګریزي کې نو ما انګریزي نه اول اسلام ضروري دی چې زه د اسلام وښیم بیا که په انګریزي تعلیمي اداره کې سبق مو دهري له به جواب ویلی شي نن زما استادونه د نقصان خبره ده ستا د میډیکل طالبان دي سټوډنټان دي دهري له جواب نشي ویلی الټه د هغه نه متاثر کېږي دهري کېږي دوی چې کله امریکا ته لاړ شي کله روس ته لاړ شي دوی تعلیم دپاره هلته هغوی خو ټول دهریان دي بس تا مسلمان سره اول موږ له پکار دي چې موږ څه وکړو بچي نه مسلمان جوړ کړو بیا دا نشي دهري کېدلی مولوي صاحب مخکې ځه د نشاد ثانیه هم تحریکات په نشاط ثانیه کې څه شوي دي د دې دا به درنه تپوس کوم درې ګوره نشاط ثانیه څه وخت شروع شوه د 15مې صدۍ نه واله تر د 1900 پورې دې ته څه ویلی کېږي د دې او که نه دا به درنه ګوره یو نه تپوس کوم په نشاد ثانیه کې اهم تحریکونه مخې ته راغلل مسلمانانو د مخکې نه د قدیم یوناني فلسفې ترجمه کړې بلو صاحبانو موږ ویل چې چا دا د یوناني فلسفه د چا په دور کې راغلی و اسلام ترجمه کړې وه د خالد اول فلاسفة الاسلام مخکې موږ عبارتونو کې دا ویلي دي ګوره دا په اوله صدۍ کې زموږ څه شوي وه دا د یونان په فلسفه باندې موږ عبور حاصل کړی په موږ به په فلکیاتو کې موږ تجربې کولې موږ به ایجادات کول دا هر څه د ایجادات موږ کړي دا خو اوس په دوی مزې کوي ورور هغه بیا ادبي دماغ هغه خبره ده د بل په دغه باندې دغه کوي که نه نو دوی اوس د بل زموږ په دغه باندې زموږ په ایجاداتو باندې خپل نوم لیبلې لګوي ورور نور هر څه دا څه کړي دي دا ترقي ضامن موږ یو دا ترقي اسلام ښودلی د دې مذاهبو ته هغه مقامي ژبو ته ترجمه شوه په دې زمانه کې د مذهب د قید نه انسانانو ځانونه آزاد کړل د عهد قدیم نه واخله تر د نشاط ثانیه پورې سفر په دې مکش کې تیر شو چې انسان پرستی غالبه شوه او په مغربي معاشره کې د مذهب قدر ختم شو یا صرف انفرادي زندگی پورې محدود شو مولوي صاحبانو اوس د مغربي ژوند کې څه شی دی مذهب ستا ذاتي مسله ده سیکولرزم څه ته وایي فصل الدین یعنی دوله ته به دا مذهب خپل جب کې وساتې خپل کور کې به دې وساتې ما ته به اسمبلی ته نه راولي چې دا نن زما او ستا کم خلک راځي او په جمعیت علما اسلام باندې اعتراض کوي بیا علمي هغه مسلمانانو او علما کرامو دپاره ده چې په دې اسلامي جماعت باندې هسې رښتیا وایي دا ریس دی اوس په دې ریس کې چې زموږ دا علما کرام شامل نه وي د دوی خبره چا منله ته ووټ ورکې لس علما کرام اسمبلی ته لګي او غواړي تی پوره اسلام دا لس علما کرام دا ته پوره اسلام په پاکستان نافذ کولی شي حمدالله صاحب چې بل اوس پې دماکه شوي هدایت الاسلام کې زمونږ تخصص کې چې دستربندي د ویلې موږ بالا په پاکستان کې اسلام راولو چې په هر شوبه کې زمونږ علما کرام موجود شي چې ستا ایسه چو دلته د فقیر آباد تاڼي مفتی وي او دا حافظ د قرآن وي دنه به څوک ایس خرڅ کي دنه به څوک غلا وکړي چې ستا ایجي حافظ د قرآن وي او مفتی وي دنه به څوک غلط کارونه وکړي ستا چې دا ټوله ستا چې دا څونه ډپارټمنټ دی او سرکاري خلک دی او په ده کې علما کرام ورننوځي تا نه به څوک سر اوچت کي کم کافر به تا باندې غیر اسلامي کارونه نافذ کی هیڅ کله به نشي کولی مولوي صاحبانو یوازې مدرسې پورې به ځان نه محدود کوئ وزی به ګوره تاسو دپاره ډېر غټ میدان دی که دې دپاره د افرادو ضرورت دی او هغه تاسو هستئ تاسو به د قوم څه کوئ د عقیدې د نظریې حفاظت کوونکې بلې څوک هم نشته دی کله چې فتنه راوچته شوې دا چا ختمه کړې ده دا د علما کرامو ختمه کړې ده چې هغه د فرنګي فتنه وه که هغه د سوویت یونین فتنه وه که هغه د اوس د دې اوس د بدماشانو فتنه وه چا ختمه کړه مولا ختمه کړله او دا موږ له بې فخر دی چې الحمدلله موږ هم الله په دې ډله کې شامل کړي خو موږ به ګوره کوشش کوو مولوي صاحبانو دا خبرو باندې نه کېږي دې له توجه ورکول غواړي دې ته محنت کول غواړي مولوي صاحبانو نو موږ څه وایو کوم ځای پورې موږ روان یو دلته د مذهب پورې چې مذهب هغه موږ ته وایي چې مذهب ځان سره وساتئ مذهب اسمبلی ته مه راولئ موږ یو دا خو موږ عیسیان خو نه یو چې تاسو به په موږ باندې دغه کوئ چې مذهب باندې خو زموږ امیر المؤمنین به فیصلې کولې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ د وختو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ زموږ چې څونه خلفا راتېر شوي دي سیاست د کم ځای نه کړی دی د جماعت نه کړی دی او که نه دی کړی اوس ته څنګه ما د دې نه محرومې البته یو د جمهوریت هغه جدا موضوع ده انشاءالله که کله مقرره بیا په هغه بحث کوو نو مغربي قوم کې څه شی دی مذهب ختم شو صرف انفرادي ژوند کې دی دغه ته نشي راوستلی
اجتماعي ته مذهب نشي راوسته یو سړی ته ادا خپل خوا دا یو سړی شراب سکي او که یو سړی څه کوي جمعه ته ځي دا خپل کار چاته نشي ویلی چې ته دا شراب ولې سکي وایي زما خپل کار دی ته غلی کښېنه او که چېرته خوا دې وکړې رپورټ در باندې کوي بیا به جیل کې پروت دی دریم دور چې دی دا د عهد جدید دور دی دریم دور د عهد جدید د ولسمې صدۍ نه تر زمانه حاله پورې د مغربي فکر دریم عهد دی کوم ته چې عهد جدید وایي د دې عهد خصوصیت دا دی چې په دې عهد کې عقل پرستی ریشنلیزم دور دې وخت کې دا را پیدا شو په مغرب کې د مابعد طبیعیات څیزونو په باره کې خو یا انکار وکړو او یا غیر عقلي وګڼل او د انساني حیات نه دا د انساني حیات نه څه کړو عقل پرستی راوسته اوس په عقل فیصلې کوي نو رښتیا وایي عقل په مذهب چې دی دا غیر مادي څیز دی او که مادي څیز دی غیر مادي څیز دی کنه نو اوس مذهب ته څنګه مذهب عقل باندې څه ثابتېږي مادي څیزونه تجربه به وکړي په عقل په بنیاد کنه مادي څیز به ثابت کړي نو غیر مادي څیز ته د عقل په بنیاد څنګه نو ځکه د مذهب نه انکار وکړو مولوي صاحبانو فیصلې په څه کوي په عقل سره او ډېر څیزونه په څه سره ثابتېږي نقل سره نه ثابتېږي ولې نه ثابتېږي مولوي صاحب مغربي اصطلاحات مغربي اصطلاحات او د هغې تعریفات څومره مغربي اصطلاحات چې دي لکه هیومنیزم نشنلیزم سیکولریزم او لیبرالیزم دا اصطلاحات د تحریف شده عیسایت پیداوار دي بایبل هغه مقدس انجیل نه دی کوم چې په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل شوی و مولوي صاحبانو بایبل باره کې هغه انجیل دا نه دی دا چې کوم په حضرت عیسی دا چا را جمع کړي دا څلور اناجیل دوی ګڼي دغه چې د متا پیلنې دی یوحنا دویم دی مرقس دریم دی او لوقا څلورم نمبر دی د شاګردانو د عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د اسمان د خطونه وروسته دا 50 کاله وروسته دوی دا لیکلي دي اقوال را جمع کړي چې عیسی علیه السلام دې کلي ته تللی او دا کار یې کړی دې کلي ته تللی او دا کار یې کړی بیا په دې کې اختلاف دی یو وایي 2 کسان یې دم کړي بل وایي 3 کسان یې دم کړي په دې کې ما 228 تناقضات را ایستلي سو تناقضات بایبل په نوم باندې دا په مقاله رد عیسایت کې ما شامل کړی دي ان شاء الله دعا کوي چې خدای اسباب برابر کړي او دا موږ چاپ کو دی څلور شاګردان چې کوم دي د چې دا کوم څلور اناجیل دي دی به دا ته وایي چې دا متا دی دا یوحنا دی دا لوقا دی دا مرقس دی ته ورته دا خو د عیسی علیه السلام انجیل نه شو دا خو د متا انجیل شو دا خو د یوحنا انجیل شو هغه د خپل موضوع ده چې ان شاء الله کوم مقراله نو هغه به صرف ز تاسو د عیسایت مبادیات بیانوم نو مولوي صاحبانو هغه دا خود ساخته انجیل دی خود ساخته انجیل څنګه دی په دوی کې او شخصیت تیر شوی دی اوس عیسایت ټول د پسره پولس په نوم باندې پولیس نه پولس یو خو زموږ دا پولیس دي چې خلکو پسې ګرځي پولس د نوم ساولو دا یهودي و هغه وخت چې کوم مسلمانانو د عیسی علیه السلام په وخت کې چې کوم موحدین و هغوی له به تکلیف رسو مختلفو طریقو باندې هغوی بیا هم د تکلیف په وجه باندې خپل مذهب اسلام نه پرېغوستو خپل عیسایت نه پرېغوستو دا پکې راوردن نه شو عقاید پکې وردن نه کړ 14 په عهدنامه جدید کې 14 خطونه د پراته دي 14 کتابونه د دي د پکې د تسلیث عقیده پکې دراويستله د عیسی علیه السلام د صلب کېدو عقیده دراويستله د ابنیت عقیده دراويسته دا چې کوم وای ختنه کول وای څوک چې ختنه کوي دا غټه رامي سوي دا پولیس وای شخصیت مقدس دی هغه د لپاره احترام لرو خو بیا ادبی نه کو خود هغه د بایبل نظره وای څوک چې ختنه کوي ختنه د منسوخ کړه حالکه دا حضرت موسی علیه السلام سره یعقوب علیه السلام سره الله رب العزت ابراهیم علیه السلام سره الله د عهد کړو وای چې ترسو پورې دا زما استاد اولاد په منځ کې به عهد وي د ابراهیم علیه السلام ته الله سوي ختنی ابتدا د ابراهیم علیه السلام نشوي دا وای دا عهد د زما استاد بچو په باره کې چې دا باندې قائمه نن په ټول مذاهبو کې څوک ختنه کوي مسلمانان يهودیت پریخي دا حالکه ابراهیم علیه السلام د دوی نیکه دی موسی علیه السلام عیسی علیه السلام د په نسل کې راغلي دي زمونږ هم نیکه دی د اسماعیل علیه السلام په نسبت سره خو لیکن اصلي نسل منګ یو چې په دې پولیس ختنه ختم کړه وای څوک چې ختنه کوي د حرامي په خپل هم ختنه شوی و اوس کو په فتوا لګاو نو نامناسبه ده خو چې وسړی په خپل وای چې لګا دا سړی به حرامي لکه د غیر مقلدین سره د ما مناظره وا دوی د شعار ته سوي بدل نکاح ته دوی حرام وای سوي د حرام غړي د شیخ امین الله مور شیخ امین الله سے محترم دی احترام سره نو ملو خود د مور په بدل کې تلی دا په پروف سره ثابت ده د مور ما نو بیا مې د شیخ اسماعیل ته ویل چې تاسو څنګه چلې اوس بس کې اوس و هغه د جاهلیت زمانہ وا عجیب خبره ده نو بیا حرام کو په جاهلیت زمانہ کې مینو حرامي خورته به وي وکنه نو زه درته دا وایم چې د دې سره خود ساخته مذهب د چا سره عیسایانو سره مولوی صاحبانو
نو خود ساخته مذهب دی نو دا هغه بایبل نه دی مولوی صاحبانو کوم چې په عیسی علیه السلام نه دا مې صرف پکې دی کې خبرې وکړې چې دا اوس د پولس مذهب چلیږي د چا ساول نوم یو پولس په نوم باندې اوس د په پیروکاران دي ټول عیسایان د عیسی علیه السلام پیروکاران نه دي ولی د دوی حفاظت ذمہواری الله په دوی اسو والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله وكانوا عليه شهداء د دې ذمہواری په دې امت باندې واچول د نورو کتابونو د اسلام ذمہواری الله سننا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون د دې ذمہواری الله غسرا داغه مذاهب ذمہواری هغه سو هغه لاړو دړې وړکلو نو هغه خود ساخته مذهب او کله چې خود ساخته مذهب انسان چې کله اوسې جوړ کی هغه د ټول لپاره فائدہ من نه د همجنس پرسته قانون جوړ کړي تاسو خوخوي یو فطری انسان هم دا نه خوخي چې د الک سره واده وکم او الک د زما خزه شي یا زه د الک خزه شم دا برداشت کوي دا فطرت کوم زمنګ ناراضي او دا شکر دی چې خدای پاک په دې فطری دین کې پیدا کړی مولوی صاحبانو نو دا خود ساخته مذهب دا غي معاشري د لپاره هیڅ د لپاره فائدہ من نو خلکو ته بغاوت کو مولوی صاحبانو ویلره کدا مذهب دای بچ د ساينس د ایجاداتو تکتل کوپرنیکس ورته ویل چې مرکز څه شه د دوربین په ذریعہ وکتل چې مرکز خو د انور دی د اسمکه ګرځي ایسته په فتوا ولګله ګلیل په نوم باندې د قید کو د 1600 کې پیدا شو د قید کو عمر قید کې د عمل شو دا چا دا مذهب کم مذهب عیسائی خود ساخته مذهب څوګړو نو دا ظلمونه دی مذهب کول دی عیسایت کول نو مذهب خدای کنه په منګ باندې دارا فټ کوي هغه پادر هغه فلسفو به به چل کو کتابونه به د عیسایت خلاف لیکل نوم به د اسلام لیکو پادرینه به په تقریر زمو واغستو و ګډ په اسلام د اعتراض کړي هغه به مطلق مذهب په عیسایت اعتراض کړي دوی به نه پویدل په دې چل باندې فلسفو په دې چل کو چې بس خلکو مکمل مذهب پر غوسوس ورشلتا ټول د حریت د زما واست بچی چې لاړ شي هغه اکثر د هرن کیږي او کم چې دا کالجونو ته هم دا پروفیسوران را رسیدلی دي والله ډېر غټ ګیپ پروت دی د مدرسې او د کالج په منځ کې دا ختمول دا تاسو ذمہواری ده خو تاسو نه یادوي تاسو سبق ته د سیناس کې نه يم نو ورته نو زه سو کوم زما دا وسته چې هم زما مخکې زمول شي په مغربي دنیا باندې تقریبا سرکارانه تقریبا 600 عیسوینا 1600 عیسوی پورې د چرچ حکومت او په دې دوران کې د چرچ تعلیمات په تحریف شوی عیسایت مذهب باندې قائم وو د دې سره د چرچ سره وابسته مذهبي پیشواګانو امرانه رویه اختیار کړې و د مثال په تور عام انسان به د چرچ د حکم سره اختلاف نشو کولای او نو ورته د دې حق حاصلو چې بایبل تعلیم حاصل دی په هغه معاشره کې هر انسان چرچ ته محتاج وو کوم انسان به کوشش کوله چې تعلیم حاصل کړي یا د بایبل په تعلیماتو ځان خبر کړي نو هغه ته به مختلف سزاګانې ورکولې د قرون وسطا پورې په یورپی معاشره باندې د کلیسا غلبه و ټول اختیارات د پوپ پادری په لاس کې وو تر دې پورې چې د جنت او د آخرت دا زمنګ په معاشره کې هم داسې پیران موجود دي د جنت او د جهنم اختیار دوی سره دی دا دغه سره زما مناظره و د قندار دغه بریلیان د نهر کارز والا که تاسو نمونه غسته هغه دا نظریه و مخکې چې په امارت کې کوم مفتی صاحب مفتی اعظم عبدالعلی رحمت الله علیه اوس په پاتې دا یو کتاب لیکل سامریانو خلاف هغه ماته به کوټ نه عمرګره لیکلو هغه کې د دوی د نظریه لیکلي د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه بارے کې د دوی د نظریه دا وې د دې مرید مړ شو او هغه ته سم نه ورتلنو بس په سوال جواب کې ناکام شونه د جهنم فیصله په وشوا وې پیر صاحب ته پته ولګی دا پیر صاحب خدای ته وې چې دا زما د مرید دربخې با او ورته وې دا خو سمانم نه پويږي څنګه وبخم وې را بخې بګینه ګرد جهنمونه بدرته خراب کم په دې الفاظ لیکلي وې خدای ورته ویل چې نه دا جهنمونه راته مخرب او خدای دربخلې مې دي او دا نظریه ستاله کم چې دوی پادریانو با سکول خلکو د جنت ټیکټ ورکو څوک به د جهنم نه راخلاصول لکه دا چې دغه مرید مرشي او د چې ورپسې هکو رو په اسمان کې د اسرائیل علیه السلام نار سره اخلاص کړو هغه سره پوره د سټلایټ نم تیزو نه موږ د اولیاء کرام توحید نه کو خو اولیاء کرام موږ خدایان نه غنو پوه شولې مولوی صاحبانو د اولیاء کرام توحید زمنګ مراد نه دی زمنګ مراد څه دی د غلط عقیدې د چې سایت کم داشه موجودو چې د جنت او د جهنم ټیکټ بچا ورکو پادری خوشاله کته جنتی بس ذکر ها او دا زمانہ د یورپ تاریخ دورو خدایا ساتي چې کله دی وخت کې مذهب غالب تاریخ دورو تک تور تیار و منګ نه بیرناګان اصله ولي منګ زمنګ چوغي به استعمالولي زمنګ خوشبو به استعمالولا منګ له سکیرا ولي ګل منګ به ورته په مهر والو منګ وخت ترقی یافته قوم خو افسوس خبره دادا اولاد سي تاسو ګوري تاریخ ګوري تاسو د لندن او د غټو کم چې خارونه دي د لایبرریانو کې د خپل فلسفو کتابونه وګوري
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شیروں نے میرے ویلو کنا مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کے جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ما هو چې د خپل مشرانو کتابونه ته وکتل زړه مې ټوټې ټوټې شو خو منګه سه یو منګ اوس بس دې نه پراته یو بس اوس په دې وړو وړو خبرو کې بزان مشغوله و مخکې نه راوځو ځه زمانه کې مارټن لوتر تاریخ پیدائش 10 نومبر 1483 عیسوی دی د دې پروټستان دا دوه ډلې دي اوس په عیسایانو کې دا غټ غټ خبر یاد ساتئ یو پروټستان دی او یو څه دی کیتولیک دی کیتولیک عام پادریان دی او د خپلو کې یو بل وجل د فرانس یو مشهور باچا تیر شوی دی نیپولن په نوم باندې بوناپارټ په نوم باندې د پروټستان تحریک په زرهاو عیسایان وجلیو نو دوی به څه کول یو بل سره مناظره کول یو بل به وجل کول د پروټستانت تحریک آغاز وکړو د دې تحریک مقصد و چې د بایبل تشریح هر سړی کولای شي او دا د جرمني عیسایي او په 15مه صدۍ کې تیر شوی دی او د دې اول تحریک شروع د اول تحریک شروع کړ د مذهب ازادۍ په نوم باندې مذهب اسلام په نوم مولوی صاحبانو نو دا زمنګ د نن د درس هغه دغه شو خلاصه عنوان شو سبب موږ وایو چې جدید مغربي فکر او فلسفي اساس او بنیاد دا د هیومنزم فلسفه د مولوی صاحبانو هیومنزم فلسفه به تاسو پیژنئ اوس دومره هم درسونه شروع شو اوس پورې تاسو صرف په دلایل پس لګیا وي خپل دعوه جواب دعوه مبادیات پیژنئ اوس جدید الحاد ته موږ نه وته د جدید الحاد ابتدا د دین شی او اول به تاسو د مغربي قوم سو پیژنئ دا ژوند به پیژنئ ژوند نرسته به تاسو د 15 قسمه اعتراضات به تاسو باندې کیږي د دهریت د طرفه سو هغه ټول ستر روان دي خبره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین